دی له میلاو شو هغه دې موله ورکو والله ته په مونږ رقم وکړې روکې به پټ پټ بوزم تاسو به هغه منظر په خپلو سترګو ګورئ چې دا ماشوم به ما له میلاو شو دی به ما سره څه کوي دی به ما له څنګه رامنډه وکړي د دغه ورځې په انتظار یم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو علب خان شیرپو نن د یو داسې پروګرام کې تاسو ته مخامخ دی چې نه اسمان را پرېوته نه ځمکه چې په ما دا وشتېدله د قیامت هغه اثرات وینه چې سپینه شي نو بیا په خپلو بچو باندې څو کسان په خپلو بچو باندې کوم جنسي تشدد روان دی ماشومانو سره ماشومان یې چا پرې نه ښودلي خو چې پلار لګي شي پلار په لور باندې لګي شي نو هغې سره بس کتونکو داسې یو داستان چې کله م واورېدم نو د وجود بغنېږي او ډېر بل شان دی چې دا لا څنګه پلار و زنانه دلته کې راغلې لمونځ یې وکړو لومبې دا جد پې دی چې لمونځ وکړو ډېرې دینداره د مدرسې نه راغلي دي قصه به د دې د خولې نه ورو بیا به پرې خبرې کوو دا څنګه قصه وکړي تاسو ته کوم دی مونږ د پیرپی یو د پیرپی ښه مسله څنګه وه مسله داسې ور وکړئ چې زما د خاوند او یو ښځه زه یم هېڅکله م یو ښځه په خپل خاوند باندې داسې ګمان نه شي کولی او نه زما په زړه کې راتله او نه چې ته راغلي وو زه د خپل خاوند سره ما په ډېره غریبۍ کې وخت تېرولو د یو بل خدمت هر څه به مې کوله او ما به خپل وخت تېرولو ما به وي خیر دی زه به د عمر تېروم په والي که په ټکولي که په هر رنګه زه به تېروم ما خپل وخت خپل خاوند سره تېرولو او په دې کې زما له غونتې کې تکلیف و چې د شپې به ما باندې څه چلو شو او ما به دغه غوسته چې ما لږ رڼا او چغې به مې ووالې اکثر به دی به ما څوک راویښ شو نو ما به بیا رڼا جوړه کړه بیا ما داسې کار وکړو چې ایمرجنسي لیټ به مې ځان سره کېښو او د هغې د پاسه به ما کپړه کېښلې وه چې د هغې د پاسه به ما کپړه ایښې وه ما به ویل چې د دی خوب هم نه خرابېږي او زما زړه هم نه خرابېږي هغه کپړه به وه او نری دون رڼا به ما له راتله په دې کې به هغه بیا د څه ټایم هم بنده کړه او زه به ودوم خو بیا هم چې په ما څه چلو شو لیټ به ما سره نږدې ما به زر بټن وواله چې ما به زر بټن وواله هغه به ما زم کې به ناستم بیا به زه نیمه ګېټه داسې به زه ناستم یو ورځ داسې کار وشو چې ما سره په کټ کې د خپول او د او دې سره خپول خوا د پلار کټ دی او دې خوا ورسره زه ودوم به په بیډ کې او ما سره ماشوم د 5 کالو زوی پروت و په دې کې هغه لیټ بل و د مړکو چې مړکو زه ورباندې ښه پوه شوم چې د لیټ مړکو خو ما بیا ویم خیر دی زه لا وده نه یم کیدای شي زما زړه سمې په ما څه چل نه کېږي زه لا ویښه ومه هغه د دا لیټ مړکو ما غږونه کوم زه چې دی وده شي زه به بیا ځان ته بل کړم زه چې څه ټایم ما له خوب راځي زه به بیا بل کړم په دې کې چې ګورم دې چغې کې چې دې چغې کې نو ما سره غلیټ باندې بټن وواله چې بټن مې وواله دې د خپل کټ په جنګله داسې و چې دې داسې و ما ولیده نو ما ویم دا څنګه چل دی د غږونو کو ما بیا هغه لیټ مړ کو شیطان ما له خبرې کولې چې دا څنګه چلو ما غږونو کو چې سهار پاڅېدم نو ما دا زما شیطان دی ما د دې د پلار په باره کې خبرې خشته کوي او ما دوکه کوي ما ډېره توبې وویښکې ډېر استغفار مې وکړو بلې شپې له چې بیا ګورم بیا هم دغه شی حال دی بیا 3 شپې ما دغه شان کار وکړو ما دې ولیدو ما غږونه کو چې په 3مه شپه بیا شو بیا به زه ویښه ومه چې ویښه به ومه لیټ به م بیا د مړ کو نو چې دی به راپاڅېدو دې طرف ته به ورتلو حرکت به یې کولو نو ده به ما ته لیټ ونیو سترګو ته چې ده به ما ته سترګو ته لیټ ونیو نو ما به ځان وده کو چې ما به ځان وده کو او بیا به دی روان شو نو دی به لګیا په دې پورې او چې څه به د دې زړه غوسته په دې خپو به پاڅېدو او دا لاسونه مې دې ته وروړو دغه حرکت مې دې سره کولو ما بیا دې چې بیا ما ولیدو ما زما د زړه تسلي وشوه
نو ما دله ووی د شپې 12 بجې مې بار کو دله مې ګوره شبیره یوازې زما لور نه ده دا د ستا هم لور ده او زما هم لور ده ستا هم عزت دی او زما هم عزت دی زه به دا خبره چاته هم نه کوم خو ته منې شه د دې کار نه او ته دا کار مه کوه دی ما ته وایي وایي نه دا داسې وي دا ته الزام دی په ما باندې دا دا دي دا هغه دي ما ورته یم دا نه دي بیا دای ما دله ما ویم ته به ورور سره په بله کوټه کوده کېږې او مونږ به په بله کوده کېږو چې دا ما بلې له واړوله مینس کې ورو نو ما دې له ویې نیسه بچې ځان پسې ور بند که دی غوسه شو دی ما له وایي دا به ور ولې بندوي مې نه اسلام کې جایز نه دي چې ور به کلاوي او دی به داسې ودي دی ما له وایي دی به ور کلاو پرېږدي مې چې ور کلاو پرېږدي نو بیا خو به ښه ډارېکه خوا ورځي خو بهرحال وروکې د چې څه نه دي هغه د کړي دي ماله چې بیا وروستو چې دا ټوله کیسه زمونږ تېره شوه دی به ټوله شپه بدلو راتلو چې د سهار بانګ مې ووی نو ته بیا ماله وی توی بې پاسه مانځله زه مې تیا ځله پاسېدلی ومه بانګونه ووی او به دې تلو راتلو ټوله شپه به د دغه حالو تر دې پورې چې مونږ لاړو مونږ هسپتال کې د دې ټیسټونه هر څه وشو یو ځل دی پولیس ګیر کو زما ورور وی مونږ ولې سم نه ویو او قانون پوشه او دی پوشه بیا د خپل خپلوان دي هغه یې لاس ډېر رسي دی چې ګیر کو بس دلې قرآن والا ورکو جومات کې کېنولو د وی زه به بیا دا کار نه کومه یو شپې تېره کړه پولیسو والو او بیا یې راپرېښو چې راغو د ما له ووی وایي که بیا هم داسې څه دغه وشو زه به د ستا وروڼه ستا تربوران ستا تره مړ کوم تا نه به بچي هم زغلوم تا له به طلاق هم در کوم بیا د ما سره خبرې هم نه کولې او چې خبرې کولې شروع کولې نو ما له وایي زه تا سره خبرې کوم خو په یو شرط ویم څنګه وایي ته به ناست یې ته به ګوره زه به ستا په لور لاس وام ما ویلې چې داسې شوه ما سره دا روغه مه کوو چې زما په مخ کې به ته دا لاس وخې دغه تېره شوه بیا دې پولیسونو وو چې پولیسونو وو د خو ما له دغه دمکیانې راکړې وې بل زما د 12 کالو زوی دی چې کله به یې مونږ والو دې له به وي په ما ګرځه دا به ورباندې ګرځېده دې به ورباندې زور کولو او چې دی بولې بابا بس دی زه ستړی شوم وایي ښه یو موچ په شونډو نه راکړه نو وایي بس دی دې له به ما اشاره وکړه نه به ورکې چې نه به یې ورکولو زه به د ګیس پیپ راکړ کو دا به یې پې وواله چې ما به خلاصوله په ما باندې به یې هم راباندې کړه دا تېنه مونږ مدرسې له هم بوتله د مدرسې د پیل تر نوخاره پورې د 5 چکر یې ووالې په هغه 5 چکرو کې یو ځل د په سر تماچه کېښه چې هغه خلک هم ګوایان دي هغه یې له به هم تاسو لاړ شئ تپوس به وکئ چې د په سر تماچه کېښه چې زه به دا ځان ولم چې دا لور به زه بوزم هغه یې ورسره دا راپرېښه او دا راله بیا به چا وي د دی نکاح ماته د چا به څه وي چا به څه وي په دې کې یو مفتي دی مفتي مختار الله چې کوړي له ما دله وي ما به په خپله بوځې او زه به په خپله دی له دا خبره کوم چې ما هغې له هغه خبره وکړه مفتي مختار الله ته دی ما سره تللی و هغه وی دا څوک دی ما ولې زما رور دی او هغه خپلې لور سره داسې کوي ادې مخامخ و په دې کې هغه هم ګواه دی او مفتي مختار الله مونږ ته وی تاسو کوم ځای نه راغلي یئ د ولې زه د مردان نه راغلی یم او مونږ د پیر پیري روکې مونږ سره ډېر ظلم شوی دی او که دغه ګوره ما دا کوشش وکړو زه لاړم دا پولیس څه نومي IGP لا DIG لا DSP لا DSP له لاړم هغې له ما دونه نوخار دغه کې خټ کلي کې ای له ما دونه ووایي مې اوس مونږ بار د کېږو تاسو راشئ په کوټه کښېنئ تاسو به په خپلو سترګو دا هر څه ووینئ چې ټوله شپه دې څه کوئ خو هغې له غاړه کښېنه ښه مالې وي دا ته دروغ وایي دا دي و هغه دي خو زه یو دا ویم که نه چې ما سم ویلي دي او هغه دروغ دي او که رښتیا دي که دلته دې نه یو کیمره باندې راڼلو دلته نور چا ونه لیده نو د الله سره خو نوټ شوي دي الله له خو پته ده الله له د دې هر څه پته ده الله لیدلي کتلي دي ډاکټر څه وویل ډاکټرانو چې وکړو نو هغه وي خاله او ډاکټر چې خبرې کوي د ده نه خو دا خپل دا هر څه کټ کول غواړي او بیا دا ماشومه د دونه نه پوهېږي خو د دې په مخ کې هغه ډاکټر ووایي
وایي خاله یوز ده د دې اوس څه مطلب دی وایي یوز ده بیا په دې پولیسانو کې پولیسو هغه هم دا خبره وکړه که وایي دا خبره مونږ دی لوکړه دی په خپلو کې دښمني جوړېږي د دواړو کورونو نو مونږ سره د ډاکټرانو هم دا ډېر ښه مدد و چې ویې کړو چې دا خبره یې زموږ داسې پاتې کړه او که نن د هغه حرکتونه هغه هر څه نور چا نه دي لیدلي الله لیدلي دي خو دا خو ټول خلک ویني چې د 5 کالو ماشوم چې ماسخوتن به واده کېدو ما له ویې مور راشه ما واده کړه ما ویلی زه د ماسخوتن لمونځ کوم بیا الله خفه کېږي هغه به ویې زه الله ویم چې ته مه خفه کېږه ما الله ورکې سوځئ داسې مې وکتل الله پاک مه خفه کېږه زما مور مه سوځوه خو چې ما ورته کتاب لمونځ کوي او هغه ماشوم به ماله دې ځای کې لاس ومنډلو هغه به وده شو هغه ماشوم به نن چا سره ودي هغه یې ماله وتښتولو او لاړه چې قرآن مې له راوایسته بیا چې تاریخونه ارزو چې موږ دې معاف کړو چې دې نه دې ډېر غلطې جوړوي قرآن را سره لاس کې و طلاق یې هم راکړو هغه د ماشومان یې زغلول څو بچي دي 2 لکان او یو دا لور مې ده دواړه هلکان یې رانه زغلولو روکې یو دونه ماشوم دی او هر کله که الله پاک موږ ته موږ سره نیک وکړو الله پاک په موږ رحم وکړو تاسو به هغه منظر په خپلو سترګو ګورئ چې دا ماشوم به ماله ملاو شي دی به ما سره څه کوي دی به ماله څنګه رامنډه وکړي د دغه راز په انتظار یم هر ټیم مې په سترګو کې راځي چې زما محمد صاحبان ماله رامنډه وکړي او زه مې ځان ته نږدې وکړم روکې زه چاته ووایم او زمونږ څه وس هم نه رسېږي ډېرو چې ځانان یو په دې وجه موږ سره چا هېڅ مدد نه کوو پولیس څه وکړل پولیس چې ځلونې وو هغه هم بیا د ده اوښې دی هغه راغلو هغه موږ ته کېناستو وایي زه به خپلې ښځې له طلاق ورکوم که چېرې د دا ښځه پرېښایي دې ماشومانو سره څه قسمه ناجایزه څه وکړو او دی هم لا ویلو چې زه به دې سره بیا نکاح کوم د دې خپلې ښځې د پاسه که چېرې ده څه غلط حرکت وکړو خو موږ له هېڅ طرف ته انصاف میلاو نه شو او روکې تا زه بیا هم ویم که چېرې دا خبره زه دروغ کوم او یا دروغ وي نو ستاسو د قسم وي که نه روکې چې ما زما لور که مې ولئ که پانسي کوئ چې سبا که چا سره کېږم چې هغه یې اواز اوچت نه کړي چې هغه یې وایي چې نه موږ سره به د تویبې او د انیسا غوندې کار وشي دی به دا به ور بچې ته څه وایې زه مې ویل چې موږ سره ظلم شوی موږ ته انصاف پکار نور سم نه ویلو غواړم ستاسو په خبرې موږ ته انصاف پکار تا هغه ټایم کې بچې غږ نه کړو چې د پلار دومره ظلم زیات دی روکې دونه ډکرې مو د پیپونو راټولې کړې وې دا دانه دانه د ګیس هغه پیپ د دې به تا ته څه نه وي ځان تا له زه ګوایان دا نن در کوم چې چاته دا د اختر په شپه باندې دا د مدرسې نه چې دا مدرسې نه نه تله تورې ورپسې ځان سره بوتله وایي دا به راځي دا زما ضد دی د اختر دې شپې له به دا راځي چې دی راوسته د دې نه لوپټه کوزه که دا پیغله جینۍ ده اوس یو پلار چې د لور نه لوپټه کوزه کړي او بیا وله پیپو نیسي او په هغه والو کې به دې ماشومې یو لاس دلته ایښی او بل به یې وله داسې نیو بیا به یو لاس دلته کېښو بل به یې وله داسې نیو ځان خیال به یې ساتلو او غوان هم دې د اختر په شپه وخوړو او چې دا چا خلاصه کړې دا هغه ګوام که د الله نه یېرېږي نو وبه وایي چې او دا ماشومه ما خلاصه کړې مالت کې چا پسې لاړم یم کاکا راشئ لور رالم نه کوي چې هغه یې وي دا ولې مې دی د اختر جامې غوستې نو پلار یې وښي نو یم وایي چې زما کار نشته او دا د اختر جامې غواړي نو یم د اختر په جامو یې وښي نو یم پلار یې وایي چې دا لویه ده دې ولې د اختر جامې غوستې په منځ کې خبره داسې وه دا موږ ډېره لویه خبره ده روکې او ړومبې نه ما وروڼو له هم نه ده کړې زه لاړم د ده تره کره ما وکړه تاسو اوس چېرته روکې زه کله تره کره لاړه شم کله خور کره لاړه شم کله ورور کره دا ځان سره ګرځوم وروریان مې هم وایي چې تا دې ولې راخلاصولو چې دې ګیر شو تا ولې راخلاصولو
مونږ را خلاص کو هغه د دمکیانې کولې چې 3-4 کاله قید به او بس دغه شان به تیر شو چې زه در خلاص شم نو زه به دا کیسې کوم. تاسې معاشرې ته څه داسې پلار نن چې ته میدان ته روتې خو ته چپ پاتې شي داسې به ډېر خلک چې کوم دی خو داسې کوي. روکې زما که د خپل سر یوازې خبره وې که نه نو خیر د زما دې تللی وې خو پکې زما تربوران زما ترونو زما وروڼو څه ګناه کړي وو هغوی دغه ویلو چې دې سره زیاتی شوی دی د هغوی ته څه نقصان ورسېده او دغه صرف ویلو چې بس حکومت به وله سزا ورکوي موږ بله ګوتې هم نه وروړو او نه وله وروړي دي نو بیا بس روکې زه اوس نور څه ووایم خو الله ویم چې الله داسې پلار یې چاله هم ورمه کوي چې دا زما لور تا موږ ته وایي چې ما سره دا پلار داسې څه کوي بالکل ویلي دي ورته زه یو ورځ خور کره بوتلم روکې ما له وایي راځه چې تا زه خور کره بوځم زه یې خور کره بوتلم واپس دی رالو چې دی واپس رالو او زه چې تلم نو دی له ما وایي ته دا لوښي ووینځه دی لوښي وینځل ویې مې چې دی راغو ما له وایي راپاسه وایي ما ولې زه لوښي وینځم وایي راپاسه ویې مې چې زه راپاسېدم وایي کټ کې داسې ویده شوم وایي دی راباندې داسې راډه شو وایي ما سره یې خبرې کولې چې ته زما څونه خوښ یې دا دي هغه دي وایي ما وله وی چې زما مې خو شته دی وایي ما د خبره نه منله راله وایي موچ راکړه وایي ما ولې نه در کومه نو په ویښه باندې زه ویې مې د دې ځینه راټینګه کړم نو وایي ما چغه وواله نو دی وایي چې اوس مې در کې رقص صحیح کو چې بیا ته زما خبره نه منې دې نه به دې رانیسم وایي ما ولې بابا خلک لوریانو سره داسې کوي وایي او خلک وایي دا لوریانې د څه دپاره یي وایي ما ولې ته بله ښځه وکړه چې ته یې چې ته کله واده شي بیا به زه بله ښځه کوم اوس به تا سره کوم چې څه زما خوښ او روکې یوازې دا نه دی به ډېر څه باندې داده شي دا له زه ویم دا زما پوخ یقین دی چې څه څه ما داسې نور هم لیدلي خو به ما وي خیر دی دا دی هسې داسې دی خو چې کله مې په خپلو سترګو حقیقت ولیده نو بس او په 2015 کې کوم یا چې هغه تیزه زلزله چې راغلې وه په هغه شپه هم دی دې سره لګیا و چې دې سره لګیا و او ما څنګه د کټ نه راټوپ والو نو دی کټ ته ختو چې کټ ته ختو چې بار راووتو سار شو نو ما ویل شبیره ویم دا ولې ویم موږ خو کټ نه ټوپ والو وایي نه دغه ټیم ما ډېر خطرناک خوب لیدو هېڅ خوب یې نه لیدو خو دغه زلزله کې زما دې لور پورې لګیا و وګوره دې کیمرې ته وګوره چې څه کي چې دا معاشره څه کوي د حکومت څه کوي او د نوښار دا پولیس څه کوي د نوښار پولیس دې ظالم له څنګه سزا نه ورکوي وګوره ورته بچي وګوره بچي ته څه انصاف غواړې څه وایې زه یم چې موږ ته د خپل لوڼو واپس راشي او زما بابا ته د سزا ورکړی شي داسې پلار ته به څوک پلار وایي داسې پلار ته به څوک پلار وایي ته ورته لا بیا پلار وایې کتونکو ستاسو د وړاندې دغه ټولې خبرې هر څه تاسو وینئ هر څه تاسو وینئ فیصله په تاسو ده پلار لږی شي لور سره ډاکټران هم په خپل ریزلټ کې چې کوم دی نو یوز لفظ استعمال کړي د دې هر څه نه پس پولیس بیا تماشه کوي زموږ معاشره دومره تته شوه چې یو سړی پکې لور ته غل دی نو یو سلسله ده روانه ده جنسي تشدد خو دی نه ختمېدونکې سلسله روانه دې بچی نه به څنګه تپوس وکړم دې مور په سترګو څه څه نه دي لیدلي څومره سختې تېرې کړې دي د جګر ټوټه زوی چې کوم دی 26 اکتوبر ماته یادېږي چې په سړېرو کې یو پلار خپله لور په 2000 روپۍ خرڅه کړې وه او ما چې ورته څنګه مای ونیو د سړېرو په تاڼه کې زلزله راغله ټوله تاڼه ړقېده خدای پاک موږ له یو چانس راکړ چې ما دا ماشومې نه انټرویو کوله همدغه شان دی دا ماشوم او دا موږ واده وکړه د هغه د لاسه او بیا ورپسې تلو راتلو هغه سړي طلاق ورکړو دا موږ واده که هغه طلاق ورکړو دا پلار ورپسې ځي راځي او موږ داسې جینۍ نه کوو د لاسه دا موږ واده وکړه دې واده مو لیدو بیا ښه دې واده مو لیدو د 14 کاله وه چې دا موږ واده کړه هغه سړي ولې 4 میاشتې پس طلاق ورکړو
چې دا پلار به سل تم ځي راځي دا پلار به پسې بیا هلته تلو راتلو چې پړومبې ځلې ماله ووایي چې زه ورپسې ما ویل صبر وکوې ما ورو ورو که حالات الله صاحب که بیا ورته سي توصیبت ولیکي ما وی چې دی منې شي د د منې کېدو دپاره چې ته وې ځم نو ما ویل چې ته ځې نو خلک خو چې لور کړه پړومبې ځل ځې دونه په تلک کې وریجې وړي په پیټو باندې فروټ وړي دا وړي دا ته به څه وړې چې لور کړځي وایي زه ورکړه داسې ځم زما لور ده ما ویل چې زه به تله دا ووایم دی به د دې د لاسه منې شي چې یاره دا خو نشته نو څنګه به ځمه خو دی بیا هم منې نه شو دی یو ځل هم ورلو دی بیا هم ورلو بیا لار کې ورلو وایي زه سره ګورم داسې وکته یو ناوې لور کړه دی ځې او دونه شی چې بیا وایي کور کې راله ښځه وی چې تا له خو پلار دونه هم سره ونړو لار کې داسې وکته ولاړو چې ته راپسې وې درته چې پلار دې ته راغی مالک ما ورته یم څه ته راغلی وې بس څه ته م نه یې تاسو ته ته مې یاده شوې وې بس راغلم ته مې ولیدې وې بس ورنه بهر را واپس شو خاوند له بیا طلاق درکړه طلاق وجه ولې جوړه شوه دې جوړ شو که نه ها د ده په وجه باندې ماته چې دې ته لزي راځي نو هلته به درته به دننه ها هغه بیا بند کو هغه په کورم بند کو ایله چې پته ولګېده چې دې سره داسې داسې کیسې ده کړي دي اوس ورپسې دلته هم راځي نو هغه راغی په حجره کې په سړو په مخ کې فیصله وکړه هغه دې بند کو دا ونه ستاسو خرچه شو ده مثلا وکیل به هم بندوبست مونږ کوو د وکیل د کور تاسو ته ضرورت دی زه خپل کتونکو ته وایم خو 400 کې د خپل نظره لاندې کور هم دوی ته ضرورت دی ځای نشته در په در دی دمکې هم ورکوي دې ښځې له چې وجنم دی زه دې ظالم ته وایم چې راشه 400 ته اوس راشه مړه دوسه تا ته زه کوم لفظ تا لپاره استعمال کوم نو دغه کور ګاونډ کې به دا کس څنګه ژوند کوي دې به سترګې څنګه لګوي دله خودکشي پکار ده دې به د خلکو سره خبرې څنګه کوي خپلو خپلوانو سره به دې څنګه ملاویږي ډېر زیاتې دا لور بیا واده شوه هغه خبرې مونږ بیا واورېدې چې واده شوه د هغه ټیم نه هم د دې ژوند په د خاوند سره بیا پیغورونو کې داسې پیغورونه به ورکول ځکه چې د 14 کالو ماشومه واده شي ورته وایي چې اوس د دې رښتې هم نه راځي هېڅوک هم نه کوي دا یو ځل پلار ورسره داسې وکړو بیا طلاقه شوه دې که کمی ده ستا ده دا به زموږ دې کلي کې خو پاتې نه وه رښتې به هم راشي ورته به شي اوس ستاسو څه مطالبې زما دا مطالبه ده خو که الله وکړ او الله موږ سره مدد وکړو زما دا لور ده د دې تعلیم ډېر غټ ارمان دی وړکې نه ډېر غټ ارمان دی چې زما به دغه تکلیف شو مې باندې الله ډاکټره کې ستا علاج به زه کوم زما دوه بچي دی هغه ماشوم زوی مې بابا ما کول کې داخل که که نه ته ما کول کې نه داخلې هغه یې هم نه داخلولو هغه بل ماشوم دی زه وایم چې دله دی د 500 سزا ورکړی شي ما تر اوسه پورې ډېرې ماشومان ولیدي چې ظلم ورسره شوی دی خو یو مې ونه رېده چې دا سړی سریعام پانسي شو یا دله سزای موت ملاو شوه یا دی سمسار شو یو مې ونه لیده خو زه وایم چې دی یا پانسي کې یا زموږ په کلي کې دله کلیام داسې سزا ورکړي مړې کړي که نه او زه د قدر د عزت د دې بچو دپاره زه په خپل اخکه کور کې حصه والم او په اخکه کلي کې زه اوسېږم تا نکامه خرڅېدا ته کړه جی نکامه خرڅتا په هغه نامې هغه کاغذونه زما مور نه روک شوي دي چې زه وایم چې په هغه کور کې زه د خپلو بچو له که په خپل کلي کې زه روکې خیر غواړم که چا نه زکات غواړم د چا خدمت کوم او د خپلو بچو باندې زه تعلیم وکړم او دی نه الله سره جوړه کړي چې د خپل ملک خدمت وکړي او زما م وکړي او زما بچي لوي ورکوالي چې واده کوله دا لور نه هغه ټایم کې څه سوچ روکې زما د سوچونو او زما د خوشحالو دنیا ورانه وه
دا رشته چې راله خپل وو دا چې رشته راغه پردي وو کله به یو راغه ما ووي زه تعلیم ته کښېنوم کله به بله راغه ویم خیر دی زه تعلیم ته کښېنوم وایي نه خیر دی ستاسو کور به جوړ شي چې دا د میز چې دا لر شي دا واده که دا د میز نه لر که خو که هغه مونږ لرم کو چې بیا هغه نه پرېښه چې کله دې له طلاق میلاو شو او دا راغه نو زه دا خو یو بل نه ورغاړه ورته مونږ وجړل او چې دی راغو نو دوله داسې په سر لاسم کېنښو او داسې یو داسې یې ونه کړه چې یا لورې زه په تا خفه شوم او چې ما ورته داسې وکړه ما له ویسې وشوې طلاق یې ورکړو او ما د لوکتونه وروڼه دې مسکی شو چې دا خندل نبی الله هغه شان دې وکړه دا خو د ده خوشحالي وه چې دا طلاق دی له میلاو شو هغه دې موله ورکړو والله ته په مونږ رحم وکړې رکې به پټ پټ بوزه کور دروانېدو نه وړاندې مې کول چې یا الله دا سړی صبر کې چې دی نه ورځي بس اوس خو چې دې کور جوړ شي ورور پټ پټ مې کړي دي او اوس څرګند په دې څرګندوم رکې تاسو به لاړ شئ د مدرسې باجګانې دي او چې دونه ونه ووایي چې د خدای دپاره ووایي چې دا خبره دا کوي دا رښتیا کوي که درو او د ده ګواهي دپاره که زه هم دروغ وایم یو مفتي به دروغ ووایي چې او دا سړی ما له راغلی نو دغه ګواهیان دي په سر یو لوی الله ولاړ دی سیده مور الله به خیر کړي ها الله به اوس خیر کړي ها سیده الله به خیر کړي د دا حالات اوس ما سره چا مدد وکړي دا اوس ما سره چا مدد وکړو ما له وایي غریبه ښځه یم دا له وایي وایي ستا سره دا څنګه موبایل دی مې نیسه زما مې کار روان دی ما سره څوک څه ښېګڼه کوي نو کوي را سره ای په نیټ باندې د ستاسو به څه پروګرام کتلی ما له وایي دوی بې مبارک شه تاسو ته به الله اوس لارې کولاو کړي وایي ما دا وکته او تاسو سره خبرې مو وکړې او ستاسو دا نمبر دا دې ما له را سینډ کړی دی هغه ما تاسو ته در میلاو کړو خو تاسو به مونځ کوو داسې چل به و الله به خیر کړي ها صحیح ده کتونکو ستاسو د وړاندې دغه خبرې فیصله په تاسو د شعر یې کې چې د حکمرانانو ته ورسي شعر یې کې چې د آی جي پي ته ورسي د ډي آی جي ته ورسي مردان کې چې د پولیس غټ غټ افسران ناست دي چې د دې وایي چې موږ دا کوو او موږ دا کوو انصاف کم دی چاته انصاف میلاویږي یو پلار لګي چې لور سره څومره ظلم وکړي بیا لور چې کوم طلاق ته ورسوي او هغه طلاق نه پس چې کوم دی کله چې دا واده شي د واده نه پس ورته د هغه سخر د کور نه چې کوم دی هغه خاوند هغه پیغورونه روان هغه څلور میاشتې دې په زندان کې تېرې کړې ځکه چې ما د شپې دلته اخیري به ما دلته دې له بالغ کېښود دې جمعې کې وړوکې بالغ به مې له دلته کېښود بنین بټنې به یې رابندې کړي مې چې دې لاس وخي دی به وایي چې وګوره دی له خو پته ده دی دلته بالغ ایښی زه به نه کوم منې به شي هغه بالغ به د دې دلته پروت و دې برابر ټول وړوکې او چې دا لاس به دلته د منډلو نه روکې ما به څه وکړ چې دې له به مې ما وي د کمیس د پاسه پر غاښو تړه چې دی خپل کوشش کوي چې دله پته لګي چې دی خو دا هم زه تړلی دی زه څه وکړم نور ما څه کړی وی یو خوا مې بچي وو بل خوا د نورې خبرې کولې خو داسې دی الله یو مور راګیره نه کړي لکه زه چې څنګه وم الفاظ نشته چې څنګه یې وویو څه ووایو الفاظ ختم شي دلته یې که نه خدای قهر دی خدای پرې رانازل کړي خدای پرې رانازلوي د مور دا قصې چې د لور د حفاظت دپاره دې کمې خربې استعمال کړي چې دا لور مې محفوظه شي خو محفوظه نه شوه بیا دې رشته ورکړه رشته چې لاړه نو د لور خبره خو مخې ته کتونکو شعر یې کې او ملګرتیا یې وکړي انشاءالله تعالی به وکیل ونیسو بس الله دې تاسو طاقت درکړي چې ظالمان په دنیا کې تعالی کور هم درکړو ښه محفوظ ځای کې درله کور درکړو په ښه ځای کې به انشاءالله تاسو به چې اوس ځای که نه نو کور کې دغه غونډه سلسله به روانې کتونکو بس دا مې د ژوند یو داسې پروګرام چې بس دې کې الفاظ نشته دې کې خد کم ظلم دی او کم جبر دی
ځمکه ولې نه شتېږي اسمان ولې وینه راپرېوځي وینه بس کتونکو فیصله په تاسو راوګورئ پروګرام شعر یې کې مخکې چې مخکې ورسي د ظلم خلاف به اواز اوچتو ظالم ته به ظالم وایو زورور یو الله دی زه ویم چې چپونه پې ولګوم چپونه دا غوښې نه دي دا دې په چپونو وکړم او دې ظالم ته هم دا ویډیو رسول پکار دي چې ظالمه بس خبره پټه نه پاتې کېږي خو دې مور ته او دې لور ته څه نقصان ورسېده نو خبره په ریکارډ راغله د پښتونخوا پولیس به د دې ذمهواري خو دې مور او دې لور ته څه نقصان ورسېده د پښتونخوا پولیس به دې ذمهواري ځکه چې دوی په ملاتړ د دوی په مرسته د دوی په کومک دغه زړور شوي چې یو پیره ګیر شو د هغې باوجود هم غلط حرکت یې کولي کتونکو شعر یې کې مننه کوم خوشحاله